ستړی مشه هرکلی. ما د ځان نه تپوس وکړ چې زه څوک یم، زما مقصد څه دی او کول څه غواړم. جواب ډېر ښکاره او ساده و چې ته خالد خان پلار په نیکه پښتون یې، د دې خاورې بچی یې، ټول عمر دې د پښتنو سیاست کړی دی، د پښتنو خبره دې کړې ده، او اوس د ژوند په یو داسې حصه کې هغه د پښتنو خبره چې خپې دې په قبر کې دي. نو ته اوس هم دا تپوس کوې چې زه څوک یم او زما مقصد څه دی. نن د ډیجیټل میډیا دور دی، خلک د شهرت هم په دې حاصلوي او پیسې هم په دې ګټي، او چونکې شکر الحمدلله په میډیا مینجمنټ کې 40 کالو نه بر وشو چې زما خدمات دي هغه هم په نړیوال کچ باندې. نو په دې خبره د هر چا نه ښه پوهېږم چې ټرینډ څه شي وي، ټرینډ به سیټ کوې څنګه او څنګه به بیا پیسې ګټې، څنګه به شهرت. زما شاګردان زما کشران چې دي نو هغه نن پوپتیان دي، د هغې ډېر لوی شهرت دی. زه پرې خوشحالېږم، خپل بچي دي، هغه پښتانه نومونه نه علم، بیا ضرورت یې نو ووایم درته، خو چې تاسو یې پېژنئ او ستاسو خوښ. زما مقصد بالکل همدغه نه دی. زما مقصد خالصتا د پښتنو تربیت دی، ساینسي او علمي پوهه ورکول دي، شعور ورکول دي، او هغې د ژوند او د خاورې او د قومیت په معنی باندې پوهول دي، او په دې انداز پوهول دي چې دا کوم دوزخي ژوند موږ تېر کړ چې زموږ راتلونکي نسل دې جنتي خاوره یو جنتي ژوند تېر کړي. نو د دې دپاره زه چې کوم موضوعات اخلم هغه ډېر غیر روایتي موضوعات وي. ابا تاسو ته څه نه ښکاري، زه به یا یم یا به نه یم، خو زما د ایمان دی، دا مې یقین دی چې هغه به په یو وخت کې د درس یا د لیکچر یا د نوټس یو شکل ضرور اخلي چې په هغې باندې به خبره کېږي او خلک به پرې، پښتانه به پرې خپل اولاد خپل ځوانان تربیه کوي. د ټولو نه ضروري موضوع چې هغه د مرګ او د ژوند ده، نو هغه د کالاباغ ډیم. د کالاباغ ډیم شوشه یو ځل بیا روچته شوې ده، او کله هم چې د کالاباغ ډیم خبره روچتېږي نو د دې په شا چې کوم خلک دي هغې دا سازول غواړي، رخ کول یې غواړي. خو د دې دپاره چې دا وګوري چې رد عمل څه دی، د یو طرف نه یو خبره داسې شروع شي چې که په ځای ودرېده خو عمل به پرې وشي، او که مخالفت راغی نو ریاست چې دی هغه خاموش پاتې دی، ځکه چې ریاست وایي چې دا خو عوامي خبره وه، زما خو ونه. ساونډینګ د انګریزي ټکی دی، په دې سمندر کې چې دا جهازونه سفر کوي نو په دې کې یو آله ده او یو عمل دی، هغې ته ساونډینګ وایي. هغه یو آله دي په دې سمندر کې داسې پوزه کي، او هغې سره دوی د سمندر هغه جوړوالی معلوموي. موږ چې واړو په کلي کې مو په نیرونو په ولو لښتو کې لامبل، نو چېرته چې به اوبه ډب وې نو موږ به د هغې چړ کته. د چړ کتلو دپاره به یو هلک چې دی نو ورکوز شو او وایي چې موږ به وایي چې چړ معلوم کړه چې د اوبه څومره دي. نو دا په کالاباغ یو ځل بیا چې دی نو ځینې طاقتونه چړ معلومول غواړي، د پښتنو رد عمل غواړي. پښتانه موږ سره بل هر قسمه دي. یو پښتانه هغه دي چې هغه د دې نه بې پروا دي، که کالاباغ جوړېږي او که نیلاباغ جوړېږي، د هغه په وطن او په خاورو په کام څه پروا نشته. یو بل نسل د دې پښتون خو بس په پښتنو کې خریړي دي. بل زموږ هغه یو جذباتي پښتانه دي چې هغې وي د چا بابا دې هم رانه جوړ، د چا پلار کې هم چې وسي نو رانه دي. دغه هم یو جذباتي خبره ده. دریم خلک په موږ کې ټیکنیکل دي، سکیل دي، پروفیشنل دي چې په دې مضمون باندې پوهېږي، خو هغې هم چې کله خبره کوي نو په هغې هم هغه خپله پښتونولي دومره غالب راشي چې د هغې هغه اعداد و شمار او هغه ساینسي ژبه هم چې ده هغه یو خاص رنګ اخلي. زه هغې ته ګناه نه کوم. د کومو خلکو چې خپل قام سره سپېڅلې مینه وي نو هغې به هم دغه شانتي یو رد عمل یا رویه وي. زما موږ هلکان وو چې کله د کالاباغ دا سلسلې شروع شوې
نو په هغه وخت کې د هغه وخت الله پاک دوی بخي لوی لوی ماهرین چې دي په ډېره لکوانه کې ما د میډیا لپاره یو ابجیکټیو کار کړو د کالاباغ یو سټډي مې کړی وو په هغې ځان پوهه کړو نو پوره کمپاین یې چلولو هغه ټولې خبرې هغه ټول نوټس هم موجود دي اوس په حالاتو کې تبدیلي هم راغلې ده نو یو پوره سیریز ما راخ کړی دی چې په هغې کې په لومبي ځل باندې په ډېر ساده ژبه کې او په ډېر مدلل انداز کې دا یو عام انسان د پښتون نه د یو عام انسان چې په دې مضمون یا پوهه لري یا د مضمون سره شوق دی نو زه تاسو ته بنیادي خبرې اکدم د دې دپاره چې د کم پښتانه زما شانتې همخیال دي او د کالاباغ خلاف دي نو چې هغوی ته ساینسي دلیل په لاس راشي موږ مخکې خپل پښتانه په دې کې په اعتماد کې واخلو پوه یې کړو او که موږ غیر پښتنو سره په کم ځای کې هغه ریاستي عناصر دي او که غیر ریاستي چېرته هم زموږ بحث مباحثه کېږي نو چې زموږ یو قامي دلیل یو قامي دریځ په ساینسي بنیادونو ولاړ نو نازولو دا یو سلسله ده که هغه په لسو قسطو کې ما راټوله کړه او که په 12 په 13 کې خو تاسو خلک غټې اوږدې خبرې اوس نه خوښوئ وړې وړې نو په وړو وړو ویډیو کې نو دا زما نوم یې ښودلی دی کالاباغ یا ناګ دا د هغې نن لومبی قسط دی چې تاسو سره دا کنسپټ چې دی دا تصور ما د دې وضاحت وکړ ما سره اوسئ باقاعده دا ګورئ لایک کوئ شیر کوئ ملګرو دوستانو ته وایئ بل آیکان چې دی نو هغه دباوئ او خامخا کمنټس کوئ تنقید هم کوئ اعتراض هم کوئ مشوره هم راکوئ اپریسیشن هم کوئ اضافي معلومات هم راکوئ نازولو پښتنو ملګرو قدرمندو دا زموږ د مرګ او د ژوند سوال دی دا زموږ قامي مبارزه ده دا یو د خالد خان کار نه دی د یو کس کار نه دی دا قامي جنګ دی شریکه به کوو ما ته ستاسو د کومک رهنمایۍ د ملګرتیا او زما د پوهولو ډېر زیات سخت ضرورت دی ملاویږو په دویم قسط کې دا باقاعده خبرې سره اجازه غواړم د الله